الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دریم نمبر، سلورم نمبر، پنځم نمبر، سلورم کلاس صراط مستقیم. آیات د قرآن مجید. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا راوخه موږ ته الصراط المستقیم، صراط مستقیم. موږ په سیده لار باندې یا الله بوز. د الله نه صراط مستقیم غوښتل. الصراط المستقیم خاص اغلار د چینی غلار. ځکه سوال دی اهل سنت والجماعت مراد د نبی علیہ السلام سنت دین کامل والجماعت او خاص د رسول الله جماعت. یو خلق اهل سنت و جماعت وی. اهل سنت و جماعت نه مراد هر گروپ دی. اول جماعت نه مراد خاص د نبی علیہ السلام د صحابه جماعت دی. لکه قرآن کې الله فعلم انه لا اله الا الله. لا اله دلان بعدم اله دی، بل الا نه بعدم الله دی، اله دی. اولنې اله هغه دی داغه نه مراد هر یو بت دی. دویم اللهن مراد خاص الله دی. دغه شان د صراط نه مراد هر لار ده او د الصراط نه مراد خاص غلار د چینی غلار ده. د جماعت نه مراد هر جماعت دی. د ول جماعت نه مراد خاص هغه جماعت دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی. دی وجنا مونږ کې مونږ دا دعا کوو اهدنا راوخه مونږ ته الصراط المستقیم، سیده لار. په سیده لار باندې الله مونږ بوزي. په مونږ کې د صراط المستقیم سوال کوي بندگان چې مونږ په نیغه لار باندې بوزي. او لار نوم د مذهب دی. لار نوم د مذهب دی. بعضی خلکو ته غلط فهمی ده. یو لفظ اردو کې یو لفظ په عربی کې. د عربی لفظ معنی جدای، د اردو لفظ معنی جدای. دی وجنا علماء خدا وضع کړي د سو پوری چې 15 علوم پاغي باندې یو طالب العلم یو مولا مهارت نه حاصل کړي تر هغه پوری باغه چاته د قران د فهم سوچ نه کوي چې زو خلق په تفهیم القرآن یعنی په قران باندې پوهه کم. خو بعضی خلق هغه مراد د دې مسلې نه دا غسته دي چې اهل سنت والجماعت مولیان هغه وایي چې د قران ترجمه او تفسیر څوک نشي کولای. دا دروغ وایي. د قران ترجمه کول تفسیر کول دا په هر چا فرض دي. دي ته وایي فهم قران. او فهم قران د هر مسلمان فزیمه فرض دی. هغه د تفهیم القرآن. دویم کس په قران باندې پویول هغه ته وایي تفهیم القرآن. دا هغه د پاره 15 علوم شرط دي. آسان الفاظ کې درته ځخیم. مذهب لفظ چې کله په اردو پارسی هندی پښتو کې راواغسته شي نو د دې لفظ نه مراد سي دین تی مرادی. لکه هندو مذهب، سکھ مذهب، بودھ مذهب، اسلام مذهب. خو کله چې مذهب لفظ په عربی کې وکته شي نو ذهب یذهب. دا د تلو نه دی، لار تی مراد ده. او په لار کې که سوچ وکړي غلطي پکې واقع کېدی شي او په مذهب کې غلطي نه واقع کېږي. که یو سړی دا عقیده او نظریه ساتي چې په مذهب کې غلطي شته دا مسلمان نه دی. دی وجنا مذاهب په عربی کې جدا لفظ دی او دین جدا لفظ دی. مذهب وای په عربی کې منزل ته د رسیدو د پاره لار. دی وجنا اهل سنت والجماعت وای چې مذهبونه سلور دي. منزل مقصود ته چې تا رسي. لکه کراچۍ ته یو سړی ځي، کراچۍ منزل دی او په دې لاره په بس کې تلل مذهب دی په آسان الفاظو باندې. نو په مونږ کې خلک دعا د څه کوي؟ د سیده مذهب کوي. د صحیح مذهب دعا په مونږ کې خلک کوي. مستقیم سیده لاره. دغه مستقیم لاره کومه یو ده؟ الله په خپل باندې وضاحت کوي. صراط والذین لار د هغه کسانو
انعمت چې تا انعام کړی دی الله علیهم پاغیو باندې پچا چې تا انعام کړی دی داغه کسانو په لار باندې منګوزه. پنځمه سپاره کې الله وایي چې دا انعام پچا شوی دی من النبیین من یطع الله والرسول څوک چې اطاعت د الله وکي او د رسول وکي. والرسول التم الف لام پر رسول داخل دی هر رسول مراد نه دی د رسول نه التم مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی محمد. فاولئک مع الذین دا بداغه کسانو سي پس دا کس داغه کسان نه دی الله به داغي سه حشر کوي. نبیین نمبر 1 نبیان په انعام والا دي. نمبر 2 والصدیقین رښتونی چې دی انعام والا دي. نمبر 3 والشهداء او نمبر 4 والصالحین صالحین. نبیان لفظ ولی ذکر کوي دا بار بار ما تاسو ته وضاحت د دې لفظ کړل. نبی جمع د انبیاء جمع د نبی ده او نبیین هم جمع د نبی ده او هر نبی رسول دی مگر هر رسول نبی نه دی. کچرته رسول ذکر کړی نو آدم نبی دی خو رسول نه دی. نوح نبی دی خو رسول نه دی. لوط نبی دی خو رسول نه دی. دا زره وضاحت د پاره باقی دی کې تشریح شته چې دیو کې څوک رسول دی څوک نبی دی. نو نبیانو مقدار خو چا 109 چا 103 مختلف راغسته شوی رسولانو مقدار او نبیان ټول دي. انبیاء سو دي منګ وای 1,24,000 انبیاء دي خو څوک دا نه وای چې 1,24,000 رسولان دي. نو کچرتا په دغه آیات کې الله کریم ذکر کړی چې د رسول نو بیا په فهم کې دا راتله چې رسول پلار تل لازم دي د نبی پلار تل لازم نه دي. یاد ساتئ کله چې نبی ذکر کی رسول په سمج کې راځي. قرآن ذکر د ادنا کوي اعلی په سمج کې راځي. لکه قرآن کې الله وی ولا تقل لهما اف 15 سپاره کې تاسو مور او پلار ته اوفم موای. نو د کنزل اجازت شته که یو قمقل کو تک را پاسی او هغه وای چې اوف لفظ بنوي او کنزلی به مور او پلار ته کې ورته دلیل هغه قرآن د اوف نه منع کړل د کنزلو نه منع نه ده کړی. ته ورته کو تک دلته د کچینه منع وشو نو د اعلان په خپل باندې منع وشو. لکه ولا تقربوا الزنا زنا ته نږدې مورزه. نو زنا بکې د زنا د نږدې ورتلو نه منع د زنا ته ورتلو نه منع نشته. الله کچې ذکر کی غټ په خپل په سمج کې راشي. دغه شانته الله جل جلاله کچې مرتبه چې ذکر کی د قرآن وضاحت او فهم داده. خو افسوس دار چې نن زمانه نه مولا نه طالب نه زنانا نه درس یو سړی په دی باندې پیږي. د قرآن د ادنا نه منع کوي اعلی په سمج کې راځي چې د یو ګناه د وړي کې جز نه منع وکړي نو غټ جز نه په خپل باندې منع رااله. دا د قرآن وضاحت او فهم دی چې قرآن تفصیلات بیا نه کوي بلکې بیا بنده ته په خپل باندې په سمج کې په سوچ کې دا راتلل پکار دي. اوس راشه مسلې ته ما دا ذکر کاو چې الله څه ذکر کړل دی انعام والا کې نبیین ذکر کړل دي رسولان نه دي ذکر کړي ځکه نبیان 1,24,000 دي او رسولان چې دي هغه 100 په مقدار دي. هر رسول نبی دی نو چې نبی ذکر کا رسول پکې راغی او هر نبی چې دی هغه رسول نه دی. هر رسول چې دی هغه نبی داسې بنه چې هر نبی رسول دی بلکې هر رسول نبی دی مگر هر نبی چې دی هغه رسول نه دی. نو نبی ذکر کو او په نبی کې رسول داخل دی په رسول کې نبی نه دی داخل. نو په خپل باندې په سمج کې رال چې 1,24,000 انبیاء او رسولان ټول مکمل د دین مراد دي. دویم نبی جمع ده د نبی جمع انبیاء ده. لکه حدیث کې راځي الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون. زمونږ عقیده ده تمام انبیاء په خپل قبرونو کې ژوندي دي منځونه کوي. من صلی علیه عند قبره سمعته څوک چې زماره قبر سره په ما درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وای زی اورم
ومن صلى علی نائیا ابلغته څوک چې د لرې نه وایي ماته الله را رسوي په ذریعه د فرشتو باندې. نبیان لفظ دلته ذکر کړل دی، الانبیاء که رسول ذکر کړی موږ ویل چې موسی، عیسی، داود او محمد په خپل قبرونو کې ژوندي دي. چې نبی ذکر کو موسی، عیسی، محمد، داود دام پکې رال او آدم نواله تر عیسی پورې چې نور څومره انبیا په مابین کې راغلي ټول پکې رال. نو ادنا ذکر کی اعلی په سمج کې په خپل باندې راشي. په دې باندې بیا زما وضاحتي خبرې موجود دي او ان شاء الله فایلز بم فراش. والصدیقین صدیقین دویم نمبر دي رښتونی ابو بکر، والشهداء او شهیدان عمر، عثمان، علی من شهداء منو. والصالحین ائمه کرام ابو حنیفه، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجه، نسائی، اولیاء کرام دا تمام چې دي دا په نیغه لار باندې تل دي. الله وې د دې لار چې د دې مذهب دا ټیک دی. غیر المغضوب علیهم نلار د يهوديان ولا الضالين او نلار د نصارا. دلته ما معنا ولې دا وکړه مغضوب علیهم د دین مراد مفسرین لیکي چې يهوديان دي سره د علم چې جهل کاو د دې سبا علمو دي د زد او د عناد په وجه نه منل دی وجه نه مغضوبین دي او نصارا سه علم نو هغه تش پتو کو باندې لګیا ولا الضالين نلار د گمراهان دي دوانو نه دی الله مونږ ساتي. مغضوب علیهم د یهود بارک راضی په اوله سفاره کې لن ویس قلتم یا موسی لن نصبر په دغه آیات کې چې الله په دې غضب کړل ولا الضالین او نصارا گمراه شوی د خپل دین نه بټک شوی لارې پرېښی و. سورۃ الفاتحه اخره کې چې تاسو بیا وګورئ امین نه دی لیکلی شوی. قیاساً امام اعظم ابو حنیفه وایي که چرته امین په تیزه ویل پکارو نو څنګه چې فاتحه لیکل دا داسې به امین لیکلی لہذا نه دی لیکلی اشاره دی ته چې دا به په پټه باندې وي. سورۃ الفاتحه آیات نمبر 5 تاوم دا وشو دې دغه پوری په دې باندې باس پورا دی. دویم نمبر حدیث مبارک امین په قلار باندې ویل عن وائل بن حجر رضی الله تعالی عنہ انه صلی مع رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی چې مامون وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مسند ابي داود تیالیسی جلد نمبر اول صفحه نمبر 1500 واو یا حدیث نمبر 1100 نمبر دوی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره منځ وکړه فلما قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کله چې نبی علیہ السلام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وایو دینه مسله په سمج کې رااله. قرأ يقرأ قرأا قرأ د واحد صيغه ده واحد و یوتا یعنی نبی علیہ السلام زب چې صحابه مونږ کاونو قرات به صرف یواز نبی علیہ السلام کاو قرأ قرات نبی علیہ السلام کاو نو د کچرته صحابه قرات کول نو بیا یقرؤون قرأوا لفظ راولې چې مونږ قرات کاو د نبی علیہ السلام سره بلکې ثابت شوا چې په مونږ کې به صرف امام قرات کوي نبی علیہ السلام به قرات کاو مونږ به سیرستو ولاړو. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې کله وایو قال وائل ابن حجر آمین دوی چې نبی علیہ السلام آمین وایو آمین حمزه باندې الف مده ده حفظ بها صوته نو आवाज ښکته کو معلومه شو قرات په تیزه کاو امین چې کله وایو आवाज ښکته کو حفظ आवाज نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې ښکته کو. دغه شانته دلته مسأله دا ده چې امین به صرف امام وای که مقتدیان به وای نو زمونږ په میز باندې به امام او مقتدی دواړه امین وای لفظ امین ادا بازی کوتکانی تیز وی او غلط وی امین دیو سے خپل منځونه تبا کړل دا امین معنی څه ده امین معنی یا الله دا دعا زمون قبول کی امین بمعنی استجیب الا دا دعا زمون قبول کی نو د دې مسله سمجھ کړه فاتحه هم ختم شو د صراط مستقیم په سلورم سبق دغه شانته
مسئلین پکې واضح شوي. آمین دعا ده او د دعا باره کې قرآن وایي ادعوا ربکم تضرعا وخفیه، د رب نه چې دعا غواړئ په عاجزۍ او په قلاره. دوه شرایط دي الله به قبلی، یو به عاجزي یو به قلاره. او لا تدعون صما ولا عميانا، نه کونټ آواز کوئ نه لوڼ آواز کوئ چې چغې وخی، بلکې په ځان رحم وکئ، خپل اوازونه ښکته کوي. احادیث خو په ډېر شی راغلي. د ټولو نه لوی خبره دا ده چې شوافی حضرات هم دا ویلي چې آمین دعا ده، نو د قرآن مطابق خو کم از کم هغې وایي دومره ویل پکار دي چې دا په قلاره وویلی شي. شوافی دا وایي نه پرېږده. او دا چاته چې د سلو نیکو د لسو نیکو تمې ورکړل دي، دا هغه د یهودو هغه کیسه رایادوي. ومنهم امیون، کمقلان شینې پسې روان لا یعلمون الکتاب، په خپله خو کتاب نه پیژني، الا امانی ارزوګانې، لس نیکۍ دي سل نیکۍ دي. انهم الا یظنون، ګمانیان دي ګمانیان، وهمیان شکیان. لہذا فاتحه به صرف امام وای، مسله سمجھ تراله. آمین به امام او مقتدی دعا نه وای، خو په قلاره به وای. حدیث کې راځي په من وافق تأمینه تأمین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه، د چا آمین چې د ملائکو د آمین سره برابر شو. دویم کې راځي د چا آمین چې د امام د آمین سره برابر شو، مغفرت به ورته وشي. نو ملائکو آمین په تیز چا اورېدل نه، نو موافقت یوازې په لفظ آمین کې نه دی بلکې په هیئت او کیفیت کې دی. نمبر 3 عقیده صدق باری تعالی. الله تعالی قرآن چې دی د الله کلام رښتینی دی، د واقعاتو مطابق دی. د دې خلاف عقیده ساتل چې د الله تعالی کلام رښتینی نه دی یا د واقع مطابق نه دی یا د دروغو وهم کول، دا کفر دی. دا زمونږ عقیده شو. داسې ذهن ته واچوئ د الله تعالی کلام رښتینی دی، د واقع مطابق دی. د دې خلاف عقیده ساتل بلکې د الله تعالی په کلام کې د دروغو وهم کول کفر دی. مثلا د اوبو مسائل او احکام په دې باس روان دي. د اوبو دوه قسمونه، یو ته مطلق اوبه وایي، بل ته مقید اوبه وایي. مطلق اوبه هغه اوبه دي چې کله موږ وایو اوبه، لفظي اوبه مو وایو نو په ذهن کې زموږ راشي د چا په ذهن کې د پیپ اوبه، د چا په ذهن کې د کوهي اوبه، د چا په ذهن کې د چینی اوبه وغیره دا راشي. دقې ته وایي مطلق اوبه، عام اوبه، عام اوبه چې عام طور په دا اطلاق کی. او مقید اوبه، مقید اوبه په عربی کې هغې ته وایي مقید قید چې ورسره لګي، یعنې قید پکې هغه اوبه چې د اوبو لفظ ویلی شي نو هغه اوبه په ذهن کې را نه شي کمې چې د عام طور راځي، بلکې د ګلاب اوبه دا په ذهن کې مثال راشي. د ګلاب اوبه نو عام اوبه ذهن کې نه راځي، د ګلاب اوبه جدای او عام اوبه جدای. د دې ګلاب اوبه مثال د مقید اوبه چې بل قید ورسوي. د دې اوبو څخه نجاست لرې کولی شي، لیکن اودس او غسل کول پې صحیح نه دي. مطلق اوبه څو قسمونه دي، د باران اوبه، د کوهي اوبه، د بور اوبه، د دریاب اوبه، د سمندر اوبه، د چینی اوبه، د واورې نه راوتلي اوبه. دا ټولې اوبه چې دي دې ته مطلق اوبه وایي، د ګلۍ نه راوتي اوبه. حکم په دې باندې څه دی؟ د باران اوبه، کوهي، دریاب، سمندر، چینی، واورې نه راوتلي اوبه د دې 15 قسمونه دي. نمبر 1 طاهر مطهر غیر مکروه، هغه اوبه چې پاکي او نوري بغیر د کراهت نه پاکي، بل شیز پاکي، لکه د باران اوبه، د دریاب اوبه، د نالۍ اوبه، د سمندر اوبه، د چینی اوبه، د کوهي اوبه. حکم په دې اوبو سره اودس کول، غسل کول او هر قسم نجاست لري کول دا جایز دی. مسله یو ده. دویم نمبر طاهر مطهر مکروه، اوبه په خپله پاکي بل شیز هم پاکي، لیکن اودس او غسل کولو کې مکروهیت دی، کراهیت دی. لکه د پیشو جوټه اوبه که لګي
اوبه او پاغي کې انسان لاړی یا پوز سنکی دا پکې ولګي او اوبه کمی نو دا اوبه پاکي دي بل شي زم پاکي لیکن او داسه غسل کول په دې سره مکروه کچرتا طاهر مطهر غیر مکروه باغه چې په خپل پاکي او دوی پاکي ګندګي نجاست هیڅ چیز پکې نه کدا اوبه موجود نه نو بیا په دې باندې طهارت اصلول شي کوله مگر مکروه تنزیهی دي مکروه تنزیهی مطلب جواز ته نږدې دي حلال وته او کاول قسم اوبه موجود نه نو بیا په دې اوبو باندې طهارت حاصلول بغیر د مکروه والی نه جایز دي او نجاست هم په لري کول جایز دي نمبر 3 طاهر مشکوک اوبه طاهر مشکوک ورته وي هغه اوبه چې په خپل پاکي لیکن د دلایل پر انا کې په دې باندې پاکیزګي حاصلولو کې شک راځي لکه د خر او د خچر چې کوم اوبه جوټه کی کده دې اوبو نه علاوه نور اوبه موجود نه په دې سره او داس غسل کول درست نه دي صحیح نه دي او کده دې نه علاوه نور اوبه موجودي په دې سره داسې کچرت د خچر او د اس جوټي د یو لوخي کې خلو والا د دې لوخي نه علاوه په بل لوخي کې نور اوبه موجود دي نو په دې خچر او د اس د دې جوټي اوبو باندې غسل او داس کول چې دي دا بیا صحیح نه دي کچرت خچر او اس نو خچر او خر یو لوخه جوټه کو نور اوبه نشته نو بیا به څه کوئ نو په دغه اوبو باندې به اودس یا که غسل به مو کوئ او ورسره به تیمم هم وکئ دواړه کاره به کې ځکه دا ډېره ښکلې مسله ده که چېرته تا ته په مونځ کې شک راشي یا تلاوت کې شک راشي چې ما خو د اس او د خچر په جوټه اوبو اودس کړل او د اس او د خچر جوټه دا خو شکی ده او اذا شک فی العمل کله شک فی اللاون شک په عمل کې د زیاده لکه شک په لاون کې شک په عمل کې د زیاده لکه شک په لاون کې نه چې لشه تعالی په لاون کې راشي مړی کې خلی کې نو چې کله په مونږ کې ته شک شروع کې په عبادت کې نو دا شکی عمل نه قبلی دیو جن چې تا په دغه وګو سره تیمم کړل تا ته شک راشي چې د خچر او د اس په جوټه باندې تا او دس کړل نو بل طرف ته به سوچ راشي چې کدا غنه شو ما خو تیمم کړل لہذا شک بلری شي شیطان بلری شي نو د شک نه لري کېدل دی پکې دیو جن به 10 تیمم دوانه ها اول به بیا د اس او د خچر په جوټي باندې او 10 باول کې کتیمم نو دې کې تا ته اختیار دی کاول دی 10 وکاو کاول دی تیمم وکاو دوانه طریقې ټیک دي خو دوانه بکې یا باول او 10 وکي بیا به تیمم وکي یا باول تیمم وکي بیا په دغه وګو او 10 خا کتیمم سره پوکي نو څنګه دان بیا چې کله کدا وب پاکي ځکه دلایل شریعه او که خودس وضاحت نشته چې د دې جوټه پاکه ده او کنه ناپاکه ده مکروه ده او کنه ده نو کتیمم دیو کو بیا درته شک راغی چې پاکي وب پرتی او کله چې وب تیمم نکي بیا د عمل خرابېږي دی وجه نه تیمم او دس په دوانه طاهر مطهر طاهر غیر مطهر دا څلورم نمبر هغه اوبه چې په خپل پاکي لیکن او دس یا غسل کول جایز نه په خپل پاکي دي طاهر دي طاهر پاکي ته پاکون کی پاکي ته او غیر مطهر بل شي نه پاکي او دس غسل کول په جایز نه دي لکه استعمال شوی اوبه استعمال شوی باغ اوبه ته وایي چې طهارت چې داغه سره د طهارت حاصلولو نیت پاغه سره طهارت حاصلولو نیت یا داودس یا غسل نیت شوی مثال تور تاسو مال لوټه راوړه او زما او دس نشته ما په یو خانه کې داغه لوټینه او دس وکړو او ما مونږ د پاره دغه او دس کاو او ځان من پاکاو د بیا د سینه یا د ثواب په نیت سمې په بدن باندې او بو واړولې
نو دا طهارت په دې باندې ما حاصل کو، اوس د دې نه بل سړی طهارت او داس غسل د دغه اوبو نشي کولی کوم چې ما خانک کې واړوي. او که چېرته د طهارت حاصلولو نیت پکې نه وي، د اودس او غسل نیت پکې نه وي، د بدن د پاکولو نیت پکې نه وي، صرف اور صرف د تعلیم دپاره ما شاګردانو ته په خانک کې اودس کاوه، اوبې راچیلې او اوبه په خانک کې جمع شوې، نو دغه اوبه اوس استعمال شودل نه دي، دې ته استعمالي اوبه نشي ویلی، بلکې په دې باندې اوس انسان اودس او غسل کولی شي چې په طور تعلیم ما استعمال کړي. هله به استعمال شو دی چې په دې نیت سره چې اودس ته کوم، غسل ته کوم یا ثواب پکې، نو بیا به دغه اوبه استعمال شو دی. که دغه نیتونه پکې نه د تعلیم دپاره ما دا اوبه په خانک کې پې اودس وکړو، وړو ته مې طریقه ورښوده، نو بیا د دغې نه پاکیزګي انسان حاصلولی شي. حکم د دې اوبو دا دی، د دې سره طهارت حاصلول، وضو، غسل او داس غسل کول جایز نه دي، لیکن په خپله دا اوبه پاکې دي. که چېرته د دې خانک نه د انسان په جامو دارې وشي او دغه انسان لمونځ وکړي، یا د انسان په جامو باندې بله پلیتي ولګېده او د دې خانک په اوبو باندې وینځله، نو دغه انسان جامې پاکې شو، یعنی طهارت پې حاصل شو. 5 نمبر نجس، هغه اوبه چې په هغې کې ناپاک شیز شامل شوی، لکه په اوبو کې شراب، وړي میتیازي، غټې میتیازي، دا پکې ولګي، نو دا نجس شي، نجس ورته وایي. وهابیو په نسبت باندې اگر چې شراب د هغې پاک دي، که په جامو ولګي نو طهارت پې مونځ پې کېږي، زمونږ په نسبت نه کېږي. حکم د په دې اوبو سره اودس او غسل کول جایز نه دي چې په کومو کې شراب، وړي میتیازي، غټې میتیازي لګېدلي، او که ناپاک شیزونه بیا په دغه اوبو وینځي، هغه ناپاک شیز هم نه پاکېږي ځکه دا اوبه نجس دي. 5 نمبر بیت الخلا، د دې نه د وتلو دعا. 3 درس کې بیت الخلا ته د ننوتو دعا ویلی شوې وه. اللهم انی اعوذ بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اوس د بیت الخلا نه د وتلو دعا. غفرانک، الله ز بخشش سوال کوم ستانه، دا بول نبی علیہ السلام وایي. باتروم کې څه ګناه خو نه کېږي، رسول الله به زبانی ذکر هر وخت کاو، کله به چې باتروم ته لاړ نو هلته به بیا زبانی ذکر به نه کاو، نو د دغې دپاره به نبی علیه الصلاة والسلام الله ته ویل زه ستانه د بخشش سوال کوم چې زما زبان په باتروم کې دننه په بیت الخلا کې ستا د ذکر نه منع و او ویې نه کو. دا د هغه د غټ شان خبره ده، لکه شاګرد هغه بهتري چې استاد ته په وړه وړه خبره معذرت چې غلطي غټه کوي او بیا هم ځان اوچت شي حساب یې د هغه بیا د سپي حیثیت. الحمدلله الذي، دعا ټوله واورئ. غفرانک الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، دا دعا شو ټوله په ابن ماجه 6 ابواب الطهارت سننها باب ما يقول اذا خرج من الخلاء. تمام تعریفونه دا الله لپاره دي چې زه د تکلیف نه لري کړم، ماته عافیت راکړه. ښکلې دعا ده. که چېرته د انسان د خېټه کې بند چې قبض یې شي نو څه به کوي؟ د وجې دا دعاګانې پرېښودل نه دي پکار. غفرانک الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين.